बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम तकरीबन शपगिश ورځې وشوې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی تحلیل شوې ده او د هغې نه پس تر اوسه پورې د دوباره انتخاباتو لپاره شیډول نه دی جاري شوی. نوي ورځې ټایم او دغه نوي ورځو کې دننه شیډول جاري کول هم وي او الیکشن هم کولی او چې کوم شیډول جاري کیږي الیکشن کمیشن لخوا د هغې دپاره ویلي کیږي چې 50 ورځې 54 ورځې هغې دپاره پکاري کم از کم چې هغې کې دننه دا الیکشن وشي او یو ورځ نه بره نه یوه ورځ لاندې خو دغه شپږ دیش ورځې پاتې کیږي په دغه نوي ورځو کې او هغه شپږ دیشو کې شپږیش ورځې تېرې شوې. دغه اخرنۍ 10 ورځې دي او دې کې دننه به الیکشن کمیشن خامخا شیډول جاري کوي. د حوالې سره دوه اسمبلی دي، پنجاب هم ده، خیبر پښتونخوا هم ده. پنجاب کې لاهور های کورټ کومه فیصله ورکړې ده، هدایت ورکړي دي، په هغې باندې هم د وخت کې کافي بحث روان دی او گورنر پنجاب دا وایي چې زه په خپل رول حوالې سره کلیر نیم چې زما کار سره ولې چې اسمبلی خو ما نه ده ماته کړې نو زه به لاهور های کورټ سره رجوع کوم، هغوی نه به ګایډ لاینز اخلم. خو په خیبر پښتونخوا کې صورتحال لږ مختلف دی. خیبر پښتونخوا کې گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي صاحب په خپله اسمبلی ماته کړې ده او چې کله یې ته سمري میلاو شوه نو 40 غنټې صبر هم ونه که، 12 غنټې هم صبر ونه که. د شپې 10 بجې سمري لاړه او سهار په باندې 9 بجې سمري منظوره کړه. نو دې وخت کې د حوالې سره پېښور های کورټ کې پاکستان تحریک انصاف یو ریټ پټیشن دایر کړی دی او په هغې باندې نن سماعت شوی دی. په هغې سماعت کې څه شوي دي او بیا هغې سماعت نه پس پاکستان تحریک انصاف څومره مطمئن دی، تمه لري چې هغوی ته به انصاف میلو شي. د هغوی طرف نه چې چا دا ریټ کړی دی، چا دا درخواست جمع کړی دی او څوک دایي وکیل دی معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب، هغوی د وخت کې موږ سره دي. بٹ صاحب بہت شکریہ. بٹ صاحب سب سے پہلے تو آج کی جو سماعت ہوئی ہے تھوڑا ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ آج کیا موقف اپنایا آپ نے اور پھر جو دوسری جانب مخالف فریق تھا آپ کا ان کی جانب سے کیا بات سامنے آئی ہے اور عدالت نے جمعرات تک یہ سماعت کیوں ملتوی کر دی ہے؟ گزشتہ ابتدائی سماعت کے نتیجے میں عدالت نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اپنا جواب جمع کرائیں، صوبائی حکومت سے کہا تھا کہ آپ اپنا جواب جمع کرائیں اور گورنر کے لیے کہا تھا کہ ان کا موقف پیش ہو. صوبائی حکومت نے اپنا جواب دائر کر دیا، دیگر جو رسپونڈنٹس ہیں ان کا جواب نہیں آیا تھا. ہم نے کورٹ کو یہ بتایا کہ یہ ٹائم اسپیسیفک اور ٹائم جو کنسٹرینٹ ہے اس پہ وہ اس کا جو ڈاکٹرن ہے وہ اپلائی ہوگا. تو اس میں یہ پوزیشن ہے کہ آپ اس کیس کو چونکہ کانسٹیٹیوشن میں اس کے لیے 90 دن دیے گئے ہوئے ہیں تو اس کے ڈیلے کرنا جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہوگا. عدالت نے 1 دن کا دن دیا اور پرسوں کے لیے سماعت جو ہے وہ مقرر کر دی تاکہ اس پہ بحث ہو جائے اور ایک نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ سکے. سر صوبائی حکومت نے کیا جواب جمع کرایا اس حوالے سے؟ صوبائی حکومت نے کہا کہ جی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اور جو گورنر صاحب سے جواب کی امید کی جا رہی ہے تو ایک تو یہ کہ جب عدالت کہہ رہی ہے ان کو کہ آپ جواب جمع کرائیں الیکشن کمیشن کو اور گورنر کو، تو آج جواب جمع نہ کرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیں جہاں تک جواب دینے کی بات ہے نا تو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ لیٹر لکھا گورنر کو اور کہا کہ جناب گورنر صاحب آپ کو 105 آرٹیکل سب آرٹیکل 3 کے تحت جب آپ وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو آپ نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے. یہ کمیشن نے لیٹر لکھا، اس کے جواب میں گورنر نے لیٹر لکھ دیا. گورنر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ایسی ہے لیکن تم الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرو اور بہتر ہے کہ تم اسٹیبلشمنٹ سے اور ایجنسیوں سے پوچھ لو. تو یہ جواب گورنر صاحب نے اس لیٹر کا دیا تھا. دونوں لیٹر ہم عدالت کے سامنے رکھے ہم نے. پھر ہم نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ دیکھیں صدر مملکت جو ہیں انہوں نے بھی ایک لیٹر الیکشن کمیشن کو لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوتھ کی ذمہ داری ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کروں. تو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ رکھنی ہے. تو آپ گورنر سے بھی رابطہ کریں اور جو کرنا ہے بس الیکشن کی ڈیٹ کریں. کوئی اگر لا اینڈ آرڈر کی بات کرتا ہے تو پھر انہوں نے اس میں حوالے دیے کہ برطانیہ جنگ کی حالت میں تھا تب بھی انہوں نے الیکشن نہیں رکھے، الیکشن نہیں چھوڑے. امریکہ جو ہے اس کے سول پرابلم سے انہوں نے بھی الیکشن کبھی بھی ملتوی نہیں کیے. یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے اور آپ جو ہے کیسے لا اینڈ آرڈر کی بات کر سکتے ہیں؟ اسی صوبے میں ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں اور اسی اسمبلی یہیں پہ آپ
इलेक्शन नहीं करे तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करे। ये सदर ममलिकत का भी लेटर था, वो भी हमने अदालत के सामने रख दिया। तो फिर ये सूरत हाल जब अदालत के सामने थी तो हमने कहा था जी ये चीज़ तो अदालत के सामने इन्हें कंसिडर कर लें, लेकिन अदालत ने मौजू यही समझा कि गवर्नर को मौका दिया जाए कि वो एफिडेविट दायर करे और बताए कि वो क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। भट्ट साहब, जो पिछली समाअत थी उसमें ये बात भी आई थी कि जो दरख्वास्त दी गई है या जो आपने रिट की हुई है वो थोड़ी प्रीमेच्योर है, क्योंकि 90 दिन का वक्त है, 54 दिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता 36 दिन के अंदर वो नहीं देते शेड्यूल तो ये केस बनता है कि हाँ 36 दिन गुजर गए हैं, अब तो 54 दिन रहते हैं, और अगर अब शेड्यूल जारी भी होता है तो लेट होगा। तो इसके बारे में सर नहीं, ये बात आप कहाँ से कर रहे हैं? जी। आप बात ये है कि देखें 105(3) ये कहता है कि आपने फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट रखी है 90 दिन के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि 105(3) की बात के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का है 218 आर्टिकल, जी, उसने वो इलेक्शन करवाना ही करवाना है। अब आप जो 54 दिन की बात कर रहे हैं वो तो 90 दिन में काउंट होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने खुद तजवीज पेश की गवर्नर को कि 15 और 17 अप्रैल के दरमियान की तारीख रख लें आप। जी। अच्छा सर, एक चीज़ तो ये भट्ट साहब के हम तो फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो बाय द बुक कर रहे हैं। आप खुद एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और आपको भी अंदाज़ा है कि गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं और सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है। पंजाब में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, लाहौर हाई कोर्ट का, वो किस हद तक आपको लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट में थोड़ा मददगार साबित हो सकता है, आपकी अगर बात की जाए आपके लिए? देखिए, वहाँ पे पोजीशन ये है कि जैसे आपने खुद ही निशानदेही की कि वहाँ पे जो असेंबली तहलील हुई है ना, वो गवर्नर ने नहीं की बल्कि वो एडवाइस हुई है और वो टाइम पूरा हो गया, वो असेंबली डिसॉल्व हुई। जी जी। हमारा तो ये कि एडवाइस दी और हमारी एडवाइस पे डिसॉल्व हो गई। वहाँ पे भी आर्टिकल 224 है, उसमें बताया जाता है कि चाहे वो कौमी असेंबली हो सूबाई असेंबली हो, जब असेंबली डिसॉल्व होगी आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना है जी। तो वहाँ पे भी यही पोजीशन है 90 डेज की। अब यहाँ पे दोनों गवर्नर साहिबान ने हल्फ लिया हुआ है, उस हल्फ में उनका ये हल्फ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करेंगे और लॉ के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन आप जिन चीजों को मैं फोकस में लेकर आया वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं एजेंसियों से पूछ के इलेक्शन की डेट रखूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी आप ये कह रहे हैं एजेंसियों से पूछूंगा। अब मसला ये है कि ये एजेंसियों से पूछने वाली जो बात है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वहां 218 आर्टिकल के तहत सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पाबंद है इलेक्शन कमीशन के, वो फैसिलिटेट करेंगे और इलेक्शन कराना है। तो नहीं भट्ट साहब, वो तो क्लियर है कि वो डिले करना चाह रहे हैं ना, सियासी गिमिक्स हैं जो कि इस वक्त जो पीडीएम है वो खेल रही है। आसानी से ये बात नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें करना ये चाहिए कि वो उन्होंने ओथ दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने का, वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहे हैं और ए बेस में डाल रहे हैं। आप आर्टिकल 6 की लैंग्वेज पढ़े ना, जो कि हाई ट्रीजन में आती है, तो वो कहते हैं कि अगर आप ए बेस में लेके जाते हैं, सस्पेंशन में लेके जाते हैं और आप डिफीट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो तो फिर शुमार होता है उसका कि आप उसके मावरा काम कर रहे हैं, जबकि आपको आर्टिकल 5 के तहत आईन और कानून के मुताबिक काम करना है। तो ओथ की वायलेशन है ये। अच्छा भट्ट साहब, आपने आर्टिकल 6 का जिक्र किया, इस केस पे तो हमने बात कर ली। थोड़ा सा मैं एक कानूनी माहिर के तौर पे आप सवाल करना चाहूँगा। ये आर्टिकल 6 के बारे में कहा जा रहा है कि अगर गवर्नर साहब ये तारीख नहीं देते, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं या पंजाब के हैं, तो क्योंकि आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, 90 डेज में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, तो ये इनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो कि मुस्लिम लीग नून के वकला हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के वकला हैं, उनके लॉयर्स विंग हैं, वो ये कहते हैं कि आइन में तो ये मेंशन है कि 90 डेज में इलेक्शन हो, लेकिन अगर 90 डेज में इलेक्शन ना हो तो क्या होगा, ये क्लियर नहीं है। तो आर्टिकल 6 आपको लगता है कि लगेगा इन दोनों के ऊपर, इन दोनों गवर्नर्स के ऊपर? देखिए, उससे पहले भी बात है ना, मराइल होते हैं। मराइल में बात यह कि ने लेटर लिख दिया। आपको पता है कि गवर्नर की जो तैनाती होती है जी जी, वो होती है प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे, सही, इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर होता है, बिल्कुल, और उसकी कंसल्टेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी तैनाती कर देते हैं। फिर अगला सब आर्टिकल है वो ये कहता है कि वो जो गवर्नर रहेगा ना, तो वो एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा।
सही। तो अब हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने लेटर लिख दिया है, तंबीह कर दी है, सो देयर इज बेसिस, सो एविडेंस इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो ये यकीनन जब एविडेंस एस्टैब्लिश होती है तो फिर बहुत से जो मुमकिना मामलात हैं वो देखे जा सकते हैं। बहरहाल देखिए, फैसले की एक स्टेज है, लेकिन अगर हम सिर्फ लिटरल मानों में लॉ को पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को बेस पे डाल रहे हैं, अगर आप उससे वायलेट कर रहे हैं और आप उसे अब्यूज कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग कि आप आर्टिकल 6 में आ सकते हैं, जो लिटरल लैंग्वेज है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एविडेंशियरी प्रोसेस से जो गुजरा है। सही। आप ये कह रहे हैं कि आइन पे अमल दरामद अगर कोई जानबूझ के ना करे तो उस पे आर्टिकल 6 लग सकता है, पूरा प्रोसेस है लेकिन उस पे लग सकता है। दोबारा कहता हूं, गवर्नर ने गवर्नर बनने के लिए ओथ लिया। जी जी। और उस ओथ में उसने कहा है, उस ओथ में लिखा हुआ है कि वो आइन और कानून के मुताबिक गवर्नरी करेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा एक और बात क्लियर कीजिएगा। थोड़ा पुराना किस्सा है लेकिन थोड़ा कंपैरिजन बनता है, क्योंकि हमेशा जो आज ताकत में है, पावर में है, कल वो पावर में नहीं था, कल जो पावर में था जो पावर में नहीं है। तकरीबन 2 साल और 4 माह तक खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट्स नहीं थे और आर्टिकल 140A ये कहता था कि सूबे में लोकल गवर्नमेंट होना लाजमी है। लेकिन सूबाई हुकूमत ने, जो इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा कि इंटेंशनली नहीं कराए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस और नहीं कराए, वो रूल्स मंजूर नहीं कराए जो कि लॉ डिपार्टमेंट ने जून 2019 में विट कर दिए थे, उनको सिर्फ कैबिनेट से अप्रूव करना था लेकिन वो नहीं करा रहे थे। और 2019 अगस्त में जो मुद्दत मुकम्मल हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन के डंडे ने ही उनसे 2021 दिसंबर में इलेक्शन करवाए। कोरोना का उन्होंने जवाब बनाया, लेकिन कोविड का पहला केस जो लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत मुकम्मल होने के 8 महीने के बाद सामने आया था, 8 महीने तक उन्होंने इसको डिले रखा। तो क्या आपको लगता है कि जब वहां पे आर्टिकल 140A की वायलेशन हो रही थी तो उस वक्त की जो कैबिनेट थी, हुकूमत थी, यही आर्टिकल 6 वहां भी फिर लग सकता है? नहीं, आप देखें, आपको एक चीज पे गौर करना चाहिए, मेरी तजवीज़ होगी तशरीह में जाएं। जी जी। उनकी लैंग्वेज ये है उनके लेटर्स में कि हम एजेंसियों के कहने पे चलेंगे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखें सर मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, अगर गवर्नर साहब आइन पे अमल दरामद नहीं करते और वो इलेक्शन डिले करने की वजह बनते हैं तो उन पे आर्टिकल 6 लगता है, लेकिन जहां पे 2.25 साल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए गए, आर्टिकल 140A नहीं करवाया गया, उसकी खिलाफ वर्जी की गई, तो क्या वहां पर भी ये आर्टिकल लग सकता है या नहीं? देखिए, मैं आपसे यही अर्ज करता हूं कि मैंने आपसे जैसे पहले बात अर्ज की कि आर्टिकल 6 मौजूद है, लेकिन एविडेंशियरी प्रोसेस से आप गुजरेंगे ना, जैसे प्रेसिडेंट के लेटर की बात की, अब आप जो बात कर रहे हैं और वो बात अदालत में भी आई और अदालत में जवाब भी पेश हुए और वो फिर मसला इवाल्व हुआ, वहां पे डिनाइल की रीजंस थी। अब मिसाल के तौर पे आप गौर कीजिए, इससे भी पीछे चले जाए, जुनेजो साहब की हुकूमत जुनेजो साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद सैफुल्ला साहब ने केस किया, हाई कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट भी गया। अब हाई कोर्ट भी जिस वक्त आया तो उन्होंने कहा कि हाँ, जौलक ने गलत तहलील की थी, सही, लेकिन इलेक्शन कराने के लिए नहीं कहा उन्होंने। और फिर आगे बढ़ने की बात हुई थी ना, आगे बढ़ने की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2 चीजों को समझना चाहिए। नंबर 1 ये है कि लीगल सॉवरेन से जो है लीगल सॉवरेन से जो पब्लिक सॉवरेन है, कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, उसकी तरफ अपील जाती है, पब्लिक की तरफ जाना पड़ेगा इलेक्शन के लिए। तो मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को इवॉल्व होना कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। अब आप उसकी मिसाल उठा लें, अब यहां पे भी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। जी जी। और इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि अगर नहीं हो रहा तो इलेक्शन कमीशन उससे उस चीज को टेकअप कर सकता है। तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने टेकअप किया है और इधर से दूसरी साइड से भी इलेक्शन कमीशन को लेकर गए अदालतों में भी। जी जी सर। तो पब्लिक इवॉल्व होती है। अब उसको अगर आप तफ्तीश में डालेंगे तो वो एविडेंस सामने आएगी, आया देयर वर इन्फोर्समेंट गैप्स, 18th अमेंडमेंट आपने सूरत से पास कर ली, चाहे फाइनेंशियल आपका जो है वो इनपुट जो है उस अंदाज का नहीं था, आपने स्ट्रीमलाइन नहीं किया हुआ था, सो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफी इश्यूज जो है वो साथ फौरी तौर पर चले। जैसे वो 18th अमेंडमेंट हुई थी उसकी फौरन 2 दिनों के अंदर 18th अमेंडमेंट होगी, आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल दिया। अब उसे इवॉल्व होना और फंड्स का आना, फिर ये सारी चीजें इसमें
इन्फोर्समेंट गैप्स उन्हें कहेंगे। जब इन्फोर्समेंट गैप्स होते हैं ना, उसकी पोजीशन जुदा होती है। क्लियर आप जब डिनाइल लेते हैं कि नहीं मैंने एजेंसियों के कहने पे जाना है, देन थिंग्स बिकम डिफरेंट। सही है कि सर, मैं जो मेरा सवाल थोड़ा सा शायद फिर आगे पीछे हो गया। जब सूबाई हुकूमत ने 2.25 साल इलेक्शन नहीं कराए, आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई? मैं आपको दोबारा अर्ज किया। सर आपने पूरा अर्ज कर लिया है कि मैं असल में, आप जुनेजो साहब की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर रहा हूं कि हम माजी करीब की बात करते हैं। ठीक है, जो गुजरा वक्त है वो गुजर गया, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पावर थी, इख्तियार था, उन्होंने आर्टिकल को साइड पे रख दिया, पूरे आइन को साइड पे रख के हम लोग बल्दियाती इंतखाब नहीं कराते। वो कह रहा हूं कि क्या वो भी आइन की खिलाफ वर्जी में आएगा या नहीं? वो नहीं आता, वो नहीं आता, नहीं आता। टाइम स्पेसिफिक नहीं था। ठीक सर। सर क्या 120 दिन में इलेक्शन कराना, बल्दियाती इलेक्शन कराना नहीं है टाइम लिमिट? मैं आपको यही अर्ज करता हूं कि वो टाइम स्पेसिफिक में नहीं आ रहा, लेकिन बात यह है कि उसकी नेचर को आप देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की। आप जो बात अर्ज कर रहे हैं ना, जो बात फरमा रहे हैं, उसमें आप ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कभी भी नहीं रही सर। वो थी सर असल में जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के रूल्स देना वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। और वो रूल्स जून 2019 में विट हो गए थे लॉ डिपार्टमेंट से, उसको फिर आके उन्होंने 2021 में जो है वो मंजूर कराया था। हुआ ये कि अगर मंजूर हुए होते और ना होते तो फिर बात थी। अगर हुए, उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का एक प्रोसेस है। आई मीन टू से कि रूल कानून साजी, कवायद और जवाबित का बनना और फिर उसके तहत मामला का होना एक पूरा लाइन ऑफ एक्शन है। जी जी। तो लिहाजा दैट वाज बीइंग फॉलोड। जी, आपकी आवाज कट गई भट्ट साहब। मैंने कहा कि रूल्स का बनना, प्रपोज होना, जी जी और फिर उसको मंजूर होना, फिर उसके लिए फंड्स का मुख्तस होना, और वो इलेक्शन प्रोसेस का चलना, ये पूरा एक कवायद और जवाब का सिलसिला है, वो चल रहा था। बस ठीक है। आप क्या चाहे कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो 2.25 साल नहीं हुए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, सिंपल उसको हम कहते हैं। जवाबित की तश्कील हो रही थी जी जी, इस बिना पे कवायद और जवाबित बन रहे थे, उन्हें वैलिडेट होना था, स्टैट्यूटरी प्रोसेस था। बहुत बहुत शुक्रिया मौज़म भट्ट साहब और सिंगा मौज़म भट्ट से बुए चे असे हो आर्टिकल 6 और डरगट आर्टिकल द अंदाजे करो को चे जैसे खबर ना चे मुंगा सिर्फ रापास हुआ यू चे आर्टिकल 6 पर गवर्नर लगे द खुदायो पूरा प्रोसेस दे चिकम आर्टिकल 6 तशरीह हुई उकड़ा चे तासो द आइन यो सो शिकुनो बा आइन तासो पकसदन लका पकस बांधे द आइन खिलाफ वर्जी के नो ब्याद आई पूरा प्रोसेस थे और सिंगा गवर्नर से हुई चे इदारों न तपोसु के चे इदारे से हुई एस्टैब्लिशमेंट से हुई नो आगा खबरा अगुम दाजे करो को चे दा मसला कई लग गया दा दे वजना दा आर्टिकल लगी दी शी खुदा खपल प्रोसेस थे मुंगा पयोरस के दा खबर शुक्र बहरहाल जुमेरात पोरे दा समात मुलतवी शवे सबाना बल ज़ियारत पर दोबारा समात की गुरु चे पेखावर हाई कोर्ट अहकामात सहदा पोरे इलेक्शन कमीशन बांधे लागू की गई और ये भी सिंग मनी और जिदा मनल होम ज़रूरी दा ये बड़ा शंद माखलू तास्ता प्रोग्राम की योजल ब्याहर करे वा यू द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब यो केस समातो पर उन और आगे समात दौरान दा खबर मखतराला चे द वकीलानो हड़ताल दे या सबला वजह दा वकीलान नशी पेश के दे नो पागे बांधे काफ़ी दा गुस्से इजहार होकर और दा खबर है उकड़ा चे कम जजान केस बांधे दा उड़ी की चिजी वकला हड़तालो और अगवी रा नलल नो आगा जजान होम लरे कोल वाड़ी और चकम वकीलान दसे खबर बांधे हड़ताल कई नो द अगवी लाइसेंस होम मनसूख कोल वाड़ी ये इंतहाई सख्त खबर अगवी उकड़ा वो खबर वकऊ चे द वकीलानो हकूक सदी आया अगवी दगा से स्ट्राइक कॉल कई दादा अगवी हक किश्तम और कना कदागवी बुनियादी इंसानी हकूक दादी नो दागवी स्ट्राइक ना कम खलक सिंग मुतासर की दीशी और कम जे के दा लिमिट्स दी बाउंड्रीज दी चे वकीलान खपल एहतजाजम रिकॉर्ड की और द बलचा बुनियादी इंसानी हकूक हम मुतासर नशी पर हकूक के मुंगसरा सीनियर कानूनदान सैयद मुबशर शाह साहब मौजूद दे सर डेरा शुक्रिया शाह साहब यो खुदारा तवलुआ है चे वकील सदा बल जना नजर आगले हम जमुंगा द मुआशरे कस्ते और सिंग चे जमुंगा द सहाफियानो या द आम शहरी हक शता दागा हम खपल से बुनियादी हकूक थी यो खुसर चकम दा बार कौंसल अक्सर ला स्ट्राइक
کال وکي لږ د دغه چې کومه ریمارکس راغلي دي جسټس قاضي فاضل صاحب طرف نه د هغوی ریمارکس پړنا کې راته ووایه چې څه حده پورې دا کالز یا احتجاج چې دی هغه جسټیفای کیدی شي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه ډېره شکریا ادا کوم د مشرق ټي وي چې مال مقرره کړه به حیثیت چیرمن کے پی بار کونسل. دا یو ډېره برننګ ایشو روانه ده خو د دې بدل تاسو ته بیکګراوند وایم. جی جی هغه دا ده چې لاول خو موږ کانسټیټیوشن ته زو په کانسټیټیوشن کې 1973 کې آرټیکل 8 نو واخلې تر آرټیکل 28 پورې د فنډامنټل رائټس ګارانټیز دي. بالکل. هغه کې د پیسفل پروټیسټ حکم شته، هغه کې د پیسفل اسوسییشن حکم شته، د ګیدرینګ حکم شته. په دغه حساب باندې بیا زموږ لیګل پریکټیشنر بار کونسل ایکټ 1973 کوم چې د وکیلانو ریګولیشنز دي، د وکیلانو لایسنس ګرانټینګ اتھارټي، سسپنشن اتھارټي او ریګولیشنز چې دي دا بار کونسل ریګولیټ کوي. صحیح. دا غي پرانا کې بیا په تیرو وختونو کې چې موږ وګورو نو وکیلان مستقل ټارګټ کیږي په مختلفو معاملو کې. بالکل. دی د پروفیشنل ډیوټیز نه منې کړی کیږي، دی په افیسز کې وجلی کیږي. بیا په 2007 کې د ټولنا هغه چې کوم موومېنټ چلیدل د وکیلانو جی جی دا غي نه پس بیا په معاشره کې په دې کې یو شعور راغی، وکیلانو شعور ورکو. بیا په 2016 کې موږ سره یو واقعه وشو په کوټه کې زمونږ تقریبا 65 وکیلان شهیدان کړي شو په یو ورځ. بالکل. دا به زه وایم چې دا بالکل شکل عام د وکیلانو شب قدر کې هم حمله شوی و. جی په شب قدر کې حمله شوی و، په ثوابه کې شوی و، په مردان کوټس کې شوی و، په پیښور کې پیښور کوټس کې شوی دي. بالکل. جی په ډي ای خان کې، په سوات کې، هر ځای کې دا ټارګټ شوی دي. جی جی. بیا موږ سره د دې لپاره بل لار نشته ځکه چې ډېر په افسوس سره ویم چې ټایم اینډ اگین موږ ګورنمنت ته تجویزونه ورکړي دي چې لایف پروټیکشن ایکټ نافذ کړي. موږ فدرل ګورنمنت ته لګلې دي، موږ دلته پروینشل ګورنمنت هم لګلې دي. اوس هم ریسنټ دغه کې گورنر صاحب ته مسوده ولېږله چې صوبایي اسمبلی په سیشن کې نه لاندې منتخب شوی نو مهرباني وکړئ د اورډیننس په ذریعہ نافذ کا. صحیح. نو موږ سره بیا بل لار پاتې نشي. دا غي نه علاوه موږ پیسفل پروټیسټ چې موږ کوو د کوډ بایکاټ په ذریعہ کوو. دا لازمی خبره ده. وکیلان چې دي دا د انصاف د پاره چې کوم خلک عدالتونو ته راځي دا غي مددگار کیږي او زه دا منم چې مستقل هړتالونو سره د خلکو غرایټ هم وایلیټ کیږي د انصاف. صحیح. خو موږ سره پرابلم دا دی چې موږ سره بل څه آپشن بیا نه وي. نو موږ ځکه بیا د سټرایک ته رجوع کوو، موږ کوټس بایکاټ ته ځو. موږ وایو چې د خپل پروټیسټ په دې طریقه باندې موږ حکومت غوږونو ته ورسو، پارلیمنت ته ورسو، چې کوم واکداران دي هغې ته موږ ووایو. شبیر شاه صاحب تاسو چې کوم خبره وکړه تاسو خبره ټیک تا چې تاسو سره بل هزار شتم نه احتجاج به نه کوئ نو څه به کوئ؟ که احتجاج کیږي، هړتال کیږي، آیا دې کې څه منځنۍ لاره نشته دی چې تاسو احتجاج هم ریکارډ شي او چې کم خلک تاسو پته عدالتونو کې زموږ چې پینډنسي ده هغه په کلونو روانوي، ماشوم راشي او بوډا شي خو هغه ته انصاف ملو نشي او کیس رواني تاریخ ملاویږي. نو څه ممکنه نشته چې لاره مینس کې اوسې ډاکټران اکثر له هړتال وکړي نو کیجوالټي کې دننه هغوی هلته موجود وي، صرف چې کوم باقي سروسز دي هغه بایکاټ وکړي انیشلی. نو دغسې آیا وکیلانو کې دننه څه ممکنه نشته څه کینی اصلاح عمل را پیدا کړي چې فل بایکاټ نی څه حده پورې بایکاټ وي چې خلک هم سفر نشي او تاسو خپل احتجاج هم رجسټرډ شي؟ جی تاسو خبر بالکل ټیک ده. اوم د دې په نظر کې د دې په تناظر کې موږ په 2022 کې کے پی بار کونسل سټرایک ریګولیشن رولز جوړ کړل او هغه افیشل ګزټ کې راغلي دي، هغه اوس نافذ شوي دي. نو هغه د بایکاټ او د سټرایک هغه معاملې چې وي نو موږ انسټیټیوشنلایز دي، موږ چینلایز کړي. صحیح. اوس داسې اختیار چې سره نشته چې انډیویجوالي بار اسوسییشنز یا هر ځای کې سټرایک کې دا د سټرایک کال چې دا به صرف بار کونسل ورکوي. صحیح. چې داسې یو ایشو راشي یا به بیا هغه لوکل کېږي، بیا به هغه په ریجنل لیول کېږي او هغه بیا په پروینشل لیول کېږي. نو په دغه طریقه باندې موږ بیا د هغې لپاره موږ متبادل هم ورکړي دي چې یاره بلیک ډے به موږ مناوو، موږ به بلیک ریبنز به تړو، موږ به سمبولیک بایکاټ کوو د دې لپاره چې د خلکو رایټس چې کوم دي هغه وایلیټ نشي. نو د هغې لپاره موږ رولز جوړ کړي دي او هغې باندې موږ اوس عمل کوو. سر دې نه اول به څه طریقه کار و لکه آیا انډیویژل به مخکې سټرایک کولی شو، هړتال به یې کولی شو؟ بالکل. د دې نه مخکې دا وه چې فار ایګزامپل په ثوابۍ کې به یو معامله وشوه نو په ثوابۍ کې به خلکو سټرایک وکړو، بار کونسل ته پته نه وه، په ډي خان کې به وشي هغې ته پته نه وه. اوس موږ وایو چې تر څو پورې بار کونسل اعلان نه کړي نو تاسو به سټرایک نه کوئ. اور بار کونسل د صوبې په لیول باندې دا د صوبې په لیول دی او دا د وکیلانو ریګولیټري باډي ده. په دې کې 28 ممبر الیکټ کیږي د ټولې صوبې نه. صحیح ده. او سر دې کې دننه آیا ډسټرکټ لیول والا بیا نه
د ډیسټریکټ بیا خپل اسوسییشنز دغه اسوسییشنز وی د خپل کابینټ وی د های کورټ خپل کابینټ وی او بیا د دې د پاسه ټول د ریګولیټری باډي د بار کونسل وی. صحیح شو. اوس دا ته وای سر کچره ثوابه کې څه مسله راشي یا ډی خان کې راشي نو د ډی خان چې کوم الته ډیسټریکټ لیول وکیلان دي دا غوي خپل اسوسییشن دي یا څنګه موږ سره د پیښور بار کونسل اکثر لا آیا ډی خان کې د خپل بار کونسل شتا یا نه لګم پدې پوي کې چې هغه ډیسټریکټ لیول وکیلان کینی او هړتال کال کی نو بیا بار کونسل د خلاف کاروائی کوي. بالکل جی تاسو لګ دی باندې ځان په دې کلیر کې چې هغه تمام بار اسوسییشنز وایي هغه اسوسییشنز دی او دا بار کونسل دی. صحیح شو نو اسوسییشن بیا د بار کونسل انډر راځي. ها لکه بار اسوسییشن چې دی اب د بار کونسل خبره خامخا پاغه بایندینګ د منی خامخا منی هغه ځکه چې د لیګل پریکټیشنر بار کونسل اکټ کې هغه وایلیشن وکړي د هغه خلاف بیا بار کونسل کاروایی کولی شي. صحیح لکه اوس کو خدای مکا ډی خان کې دنه وکیل ټارګټ شي نو دا هغه فیصله به هم په خبر کې ناز د خیبر پختونخوا بار کونسل کم کې د پوره صوبې نمائندګي دا اب فیصله کوي چې هړتال کوو او کنه کوو. یس بالکل جی د دې لپاره موږ رول جوړ کړی دی دا د دې وجه نه جوړ کړو چې دا غیر ضروري هړتالونه موږ ختم کړو. خسر داره ته وای چې کوم دا خبره اوس هغوی کړه د معزز جج دی سپریم کورټ جج دی خو آیا هغوی خو هم ستاسو نه تللی دي که نه هغوی هم دغه تور کوټ اچولی دی څه بیل کسان نه دي راغلی هغوی ته اندازه نه ده یا هغوی ته لګي چې دا کوشش چې دا وایلیټ کیږي یا غلط طریقې سره دا پریکټس استعمالیږي څه وجه کېدي چې دا خبرې چې د هغوی ججانو خلاف هم وکړه او وکیلانو خلاف هم وکړه. هغه کې دا خبره دا ډېر په عزت او ډېر په احترام سره د فیضی شاه صاحب د ابزرویشن او د هغې د ریمارکس خو دا ریمارکس چې هغې کوم ورکړي دي دا د یو د خاص کیس په تناظر کې هغې ورکړي دي. په دغه کیس کې تاریخونه بدل شوي بیا چې جج صاحب تپوس وکړو چې دا ولې نو هغې کې 2-3 پیرې تاریخونه به دې بدل شوي هغه جج لیکلي چې د وکیلانو هړتال دی نو ځکه ما تاریخ بدل کړم. جی جی نو هغې د دې په تناظر کې دغه ریمارکس ورکړي چې یاره د هړتالونو د جج خلاف هم کاروایي پکار او د هغې وکیلانو خلاف هم کاروایي پکار ده. صحیح خاصه دا تاسو څنګه ذکر وکړو چې اوس ارس چې کوم دی هغه ټول ذمہواری چې دا هغه خیبر پختونخوا بار کونسل باندې رااله چې دا به دوی فیصله کوي. آیا موږ سره فلحال ریسنټ ته دومره ټایم نه دی شوی خو دا ممکنه ده چې یو وکیل یا یو اسوسییشن د سټرایک کال ورکي او بیا چې کوم کونسل د خلاف کاروایی وکړي. دا بالکل ممکنه ده چې هغه بغیر د بار کونسل د اجازت نه د سټرایک کال ورکړي نو بیا بار کونسل د هغې خلاف بالکل کاروایی کوي هغې له نوټس ورکړي. صحیح او نور کاروایی کی جی څه حد پورې سره دا کاروایی کیدی شي تا دا رولز څه وایي دې باره کې دا ډیسپلینری د دې لپاره موږ ډیسپلینری کمیټې ته د بار کونسل بیا ډیسپلینری رولز دي او هغه کې د لایسنس سسپنشن هم کیدی شي د لایسنس کینسلیشن هم کیدی شي دا ټول خبرې پاره کې راتلی شي بیا لکه دې کې دا وکیل لایسنس منسوخ کیدی شي. بالکل خدا صرف بار کونسل کولی شي لا ټیټه خو بار کونسل سره چې خو ایت سزا ورکولی شي چې ستاسو لایسنس موږ منسوخ خو چې زموږ خبره نه منې نه منې ځکه چې رولز خامخا به دې دا ریګولیټري باډي دې به دې دغه کوي. صحیح خسر داره ته وایي چې دا تاسو څنګه ذکر مو وکړ چې وکیلان مسلسل ټارګټ کیږي لطیف لالا غونته وکیل هم راځي او بیا هغه په خپل کوټ روم کې لګالته چې ناس چې کوم الته تاسو ویټینګ روم دی تاسو ولته ډسکشن کوي هغه ځای کې هغه ټارګټ کیږي لګیا دی دغه ځای کې بیا دا ګیلم راځي چې وکیلان په خپل تلاشه ته موږ نه پرېږدي الته پولیس اهلکاران هغوی ته سویل نشي یا خفه کیږي د های کورټ نه بار پارکینګ یو ډېره غټه مسله ده چې پوره مسله جوړه شوې وه چې پارکینګ نه کېده بیا هغې کې هم ریټ وشو پوره مسله جوړه شوې وه نو دغه وکیلان آیا خپلو کې هم څه لاره شته چې کینی یو بل سره کېږي کوم ځای کې مونږ کې غلطۍ دی چې مونږ خپل غلطۍ هم لږ ټیک کړو. بالکل جی دا مونږ بالکل ډېر په واضحه توګه باندې خپلو وکیلانو ته هم ویلي دي اسوسییشنز ته هم ویلي چې تاسو به په ګیټ باندې سرچ ورکوئ سیکیورټي والا سره به مکمل تعاون کوي که کوم وکیل تعاون نه کوي نو د هغه خلاف هم بیا مونږ کاروایي کوو دا بالکل مونږ کلیر ویلي دي ځکه چې دا سیکیورټي والا دلته ولاړ دي زموږ د حفاظت لپاره ولاړ دي. او سر دا خو ګوره واقعیا اوس شوې ده لږ ټایم وشو نو دې ورځو کې خو هر یو کس ډېر اکټیو وي لکه پېښور کې چې کوم پولیس لاین خودکش حمله شوې ده هغې نه پس هم هر ځای کې ډېر اکټیو سیکیورټي ده خو چې څنګه وخت تېرېږي ژوند نارمل کېږي او بیا خبره هماغې حد ته ځي همدغه مونږ کتل چې دغه عدلیه وه زمونږ جوشل کمپلیکس کې دننه زنانه جج مخامخ ته خودکش حمله وشوه ډېر ټایټ سیکیورټي شوه خو بیا هفته 10 ورځې 20 ورځې پس هر څه نارمل شو. دې کې د بار کونسل څه ذمہواري ده چې دا سچویشن نارمل کېدو ته پرې نه دي او دقسې هی ټایټ سیکیورټي وساتي. بالکل چې د بار کونسل ذمہواري تر دې حده پورې ده چې دوی په خپلو وکیلانو باندې چیک وساتي وکیلان کوآپریټ کړي خو پرابلم اوس دا دی چې سیکیورټي ورکول او د هغې لپاره سیکیورټي پرسانل ورکول او اقدامات کول بیا دا د ګورنمنټ ذمہواري ده چې زیات نه زیات کسان هلته کې ډپلوی شي بیا تکړه کسان اکوپمنټس ورکړي شي واک تھرو ګیټس هلته جوړ شي هلته کې سکینرې ورکړي شي چې بهي سرچ پوینټس چې کوم دي انټري پوینټس چې کوم هغه سکیور شي
که فرض که دغه ني نو د وکیلانو ذمہواری خو سکیورټي ځکه نه د وکیلانو خو صرف سکیورټي ډیمانډ کولی شي صحیح ده چې دا د سټیټ ذمہواری ده سکیورټي به سټیټ ورکړي دا زموږ فنډامنټل رائټ دی په کار دی چې موږ سټیټ سکیورټي راکړي बिल्कुल सही खबर ډېر शुक्रिया सैयद मुबशर शाह साहब खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल चेयरमैन और د ټولو صوبې وکیلان دغه بار کونسل سټډیز نه ذکر وکړ چې دغه هر یو ځای کې بچ سم کېدل التو اسوسییشن سټرایک کال کړه اوس بده سنه کیږي مونږه ځان لا نوې رولز وروړي دي سټرایک رولز 2023 دغه لاندې به اوس صرف او صرف کم چې یو باډي دا پوره سپریم کورټ د خیبر پختونخوا بار کونسل وخنه غواړم اغه بار کونسل به فیصله کوي چې آیا سټرایک کیږي او کنه او څنګه هغه سټرایک یو ډسټریکټ یو ریجن او بیا صوبې ته ځي دا به هم هغوی له عمل ګوري نو دغه وکیلانو ته دغه درخواست هم دی څنګه شبیر شاه صاحب ته مونږ ووایو چې ډېر کسان ډېر درنه تاریخ ته پاره راځي ډېر په ګران تاریخ مې لایګي ایتا نو هغوی دغه هیرنګ چې سلار روزي ډاکټرانو به دی کې د خامخا ذکر کوم چې کله هم هغوی سټرایک کوي نو هغوی فل فلج سټرایک نه کوي کم چې ایمرجنسي سروسز وي هغوی هغه جاري ساتي چې کم حد تم لاړ شي احتجاج کوي روزي چغې وایي ډنډې په والی شوي دي سرونه شلیدلي دي وینې شوي دي خو هغوی بیا هم ایمرجنسي سروس نه بندوي هغه جاري ساتي ایمرجنسي کور ورکوي دغه طریقه وي چې تاسو هر یو کس سفر کوئ هم نه د خلکو چې کوم بنیادي د وخت کې حقوق دي هغه هم نه خرابېږي او خپل سټرایک هم تاسو رجسټرډ کړئ دغه درخواست د وکیلانو هم دی چې هغوی هم دغسې یو لایعمل جوړ کړي چې هر یو کس نه متاثره کېږي یو سپیسیفک ځای کې دننه لږ ډېر روزانه په بنیاد باندې هیرنګ کم از کم رواني یو وړه شان دماغ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پرون د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA هغه FIR مخې ته راغی کوم کې چې هغوی پخوانی وزیر خزانه او موجوده سینیټر شوکت ترین صاحب خلاف مقدمه درج کړې ده د غدارۍ دفعات هم پای کې شامل دي او هغه فون کال کوم چې هغوی د هغه وخت پنجاب وزیر خزانه محسن لغاري صاحب او د خیبر پختونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه صاحب سره په خبرې کړې وې او ورته ویډیو چې تاسو IMF ته خط ولیکئ چې خیبر پختونخوا حکومت او پنجاب حکومت نور فیډرل گورنمنت سره مرسته نشي کولی او مونږه نشو کولی هغه کار کم چې دی واقع مونږ ډیمانډ کیږي او هغې کې هغه خبره هم ذکر ده چې محسن لغاري صاحب ورته وی چې زمونږ دغې ګام نه یا مونږ چې کم سټیپ اخلو هغې نه به ریاست ته خو نقصان نه رسي نو بیا ورته جواب کې شوکت ترین صاحب وی چې څه ستا د چیرمین سره کیږي آیا دې نه ریاست ته نقصان نه رسي مطلب چې هغوی په خبرو کې دا ومنله چې او زمونږ دغې ګام نه به ریاست ته نقصان رسي محسن لغاري صاحب خط نه لیکه خو تیمور جګړه صاحب خط لیکلی دی دغه FIR کې ویل کېږي چې اکیوزډ صرف او صرف شوکت ترین صاحب دی خو آیا تیمور جګړه صاحب ته مسله کیدی شي یا نه په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره سینئر قانوندان او سابق جنرل سیکرټري پېښور هائی کورټ محمد ایاز ایڈوکیټ صاحب موجود دی ایاز صاحب ډېره شکریہ سر لږ پوهې کوئ چې کوم دغه FIR مخې ته راغلی دی دې کې تیمور جګړه صاحب صرف د هغوی ذکر راغلی دی خو هغوی اکیوز نه دي آیا هغوی د پاس مسله د مخې ته راتلی شي دیکي واحد ما په خپل دغه باندې چې دی کنه محسن واسه چې دی انټنشن ډیر زیات کاونټ کیږي جی یا یو شی په نیت کیږي یا نه کیږي نو دا چې محسن لغاري چې کم دا سانس دی کنه هغه چې کم بار باوي چې زما وطن ته پکې شو دغه کی کو نه کیږي هغه لږ مطلب خپل نیک نیتی خي خو تیمور جګړه خو ډایرکټلی چې دی د شوکت ترین سره ډایرکټ انوالو دی او دا سیم افنس دی لکه مطلب دا دی چې یو ته مونږه معاونت وایو مونږ لکه سپورټ مطلب هغه سره کامن انټنشن دا کامن انټنشن نه دی دا بلکې اکټ اپان بوث دی دوانو یو اکټ دی لکه شوکت ترین چې کم دی ته وي دی هغه ریسپانس کوي چې کوم وخت ریسپانس کوي نو پرنسپل اکیوز دی دوانه دي د کې وځل چې شوکت ترین پرنسپل اکیوز دی او دا تیمور جګړه کې دا پرنسپل نه دی بلکې تیمور سره جګړه کې دی ایکولی ریسپانسبل البته زما په دې باندې دلته د محسن لغاري صاحب دا چې کوم سټانس دی دا لږ بونافایډ کې راځي چې هغه خپل وطن سره بیان لکه دغه کوي دا هغه دا تپوس کوي چې زموږ وطن ته یا زموږ ملک ته په دې کې څه دا خو نشته نو مطلب دا چې دا انټنشن خو هغه نشي بچ کېږي هغه ته مون چې هغه به ایکولی دا درې وانه چې ایکولی ریسپانسبل دي او ایکولی دی وچارج کیږي
بیا لیټر آن چې کله کنویکشن کیږي نو بیا د کوټ خپل یو دغه چې کنسیډر چې کم ایویډنس پیش کیږي چې آیا سم یو ته زیات دی خو د انټینشن چې دی وخت چې کلیر دی هغه څه مرجرګه بالکل کلیر انټینشن دی هغه هغه ریسپانس ورکو هغه هغه لیټر لیکو بلکې پاغه ویډیو کې کو تاسو وګورئ آډیو کې هاي کې چې کوم خبره کیږي نو مطلب ته مرجرګه شوکت ترين نه پکې او سټپ فارورډ تللی دی او هغه ډایرکټ ځان نشي زما پای کې خپل ځاسي چې تعلق والونست چې هغه خبر ډایرکټ کولای شم مطلب تیمور جګړه په د ټایم بینګ دی فایر نه او کله دی خو دا مطلب چې فایر نه دا سودان میټر نه لري اټ اني سټیج مطلب دا چې دا خالی فایر چې موږ دا یو سبسټیشن پیس اف ایویډنس وایو دا په دې باندې جنشان چې هغه خپل کاروایی شروع کړي اف آی خپل انکوایری وکړي فایر درشو ور ځای چې تیمور جګړه چې هغه اني ټایم چې هغه په دې کې انوالو کیږي شي او هغه کې سمپل هغه چې هغه په کې چې موږ دا ایویډنس وو په دې وجه موږ تحقیقات وکړو لہذا دې بچي اف آی ته دی برابر غواړي دنه خپل دغه وضاحت غواړي د کېدی شي د ټایم اف دې چې هغه دې په دې کې چارج اور آیا صاحب دا کوم کوي لګي دی وخت کې چې اغوی په دې کې ملوث دي لګم په دې پوي کې چې سېنیټر صاحب گرفتاری د لپاره خو اف آی ای درخواست ولیک او اجازه واغشت د محکمه داخله نه مطلب د فدرل گورنمنت نه او اغوی ورته اجازه ورک کچره اغوی ته مجګړه صاحب گرفتاری آی د لپاره آیا چې تنه پرمیشن غستل ضروری وي یا نه اغوی ډایرکټ گرفتاری هم کی دي شي ته مجګړه لپاره ډایرکټ ارست ولې دا غدا چې دی هغه سېنیټر دستل تیمور جګړه چې دی کنه هغه دې ټایم کې نه ایم پی ای دی نه منسٹر دی نه څه دی بلکې هغه یو سمپل کامن سټیزن شو کنه لہذا د چې کم پرویلیجز دي تحصیل دي ختم شو لہذا دې په پای چې دې چې هغه د شپون ارست کی هغه کولی شي without any warrant without any ول دا کانګنیبل افنس دی په دې افنس کې دې ته وارنټ ضرورت نه هغه چې هغه وارنټ ځکه هغه چې هغه سېنیټر دی سټینګ سېنیټر دی لہذا هغه لپاره یو کم پروسس هغه ډاپ کو باقی موصل لغالي شو او کو تیمور جګړه شو دې لپاره دا وایي د وارنټ هغه ضرورت نشته بلکې هغه ډایرکټلی دی چې ارست کولی شي او سر دې کې دا آیا ضمانت قبل از گرفتاری سے چانس شتا ممکن دا چې جګړه صاحب یا محسن لغاری صاحب هائی کورٹ سره رجوع کی جی زما په خیال چې دی بکې ول چې نن چې موږ پېښور هائی کورټ کې دی خو هغه بل رټ کې راغلی چې الیکشن ډیټ راکې جی جی ولندا خبره کې دی چې زما په خیال چې تیمور جګړه چې دی هغه دغه کې چې زه پروټیکټیو بیل اخلم نو هغه ملاوي دي چې عدالت نه وتا نو ټیک تاسو په کتل غواړي کنه چې آیا چې د دې وخت کوی دی هغه اډ کړي اوس دا نه پوي چې آډیو دی به جوړ کو او چارج خالی شوکت ترين کو ولې فاونډیشن دی اخلي په پایار تاسو ګورئ کنه په پایار کې د دې آډیو ذکر کوي او سر دې کې بل خبردار چې اول دا هم خبره وا چې آیا دا آډیو اوریجنل دی او کنه نو شوکت ترين صاحب د یو نجی ټي وي چینل پروګرام کې دا ویلي دي چې او دا هم زما آډیو دا او ما خبرې کړې دي خدا ول ریکارډ شوی دی هغه دا ګیله کوي لګیا دی تاسو غنئ چې دا هم دا کیس د دې خلاف زیات مضبوط جوړي ٹھیک اصل کې لاهور ججمنٹ زموږ راغی 2016 کې تک مثال ججمنٹ دی جی جی د دې دا په فارنسیک تولیږي چې شو په دې چې دا تاسو څنګه خبرو کړ کنه once the fact has been admitted کنه دا بیا ډینای نشي کېدی او دا چې هغه اوپنلی ان ایئر په ټي وي پریس کانفرنس کې هغه دا اډمټ کړ چې دا ټیک شو او دا ریکارډینګ ولې کېدو اټ مینز چې هی اډمټډ چې دا زموږ دی مطلب دې کې دغه نشته یعنی مطلب منیپولیشن نشته دا لکه مطلب فیبریکیټډ نه دی دا شی نه دی ٹھیک شو مطلب دې چې خدا او دوباره بیا فارنسیک ته ونلېږي کنه او مطلب هغه ایویډنس چې هغه سالډ ایویډنس دی هغه ان ایئر دی هغه ریکارډ دی چې هغه ته راشي دغه کلیر اډمیشن دی یو بل دې کې زموږ په خاطر کې مرجرګر نو 2000 کې اډمیشن کړی چې او ما دا چې کړی دي زما په خیال چې بیا هم قانون او تقاضې دا دي انکوایري به کوي چې دا فارنسیک ته لیږي خو زما په خیال چې دا اډیو چې دی دا فیک نه دی دا اوریجنل اډیو دی او دې وجه نه دی په دې باندې غلي دي او ترين دا چې دی هغه د دې مخکې نه ویرو خپل زما په خیال منډه هلي زړې ویل چې دې ما سزا شي ونشي او مطلب هغه فایار دا اصل کې فایي انویسټیګیشن دا طریقې کار هغه له انویسټیګیشن کوي چې هغه سره کله مواد راشي کنه هغه بیا فایار کوي دا نور ځکه چې کله اکرنسی ان د سپاټ اف آی آر شي دې کې زموږ په خاص د دې فارنسیک بشوي رادیو لاره په دې وجه دي د اف آی آر لکه تاسو وایي چې اف آی ای کچا لاس نه چي نه دا وی چې کوم رولز او ریګولیشن دي کوم دا کنه هغه پلان انویسټیګیشن کوي
पुलिस वाले چې after registration of fire investigation کوي هغه investigation complete کی evidence collect کی هر څه ضروري بیا هغه نه پځه فایر کوي. ډیره شکریہ محمد ایاز ایڈوکیٹ صاحب سابق جنرل سیکرټری فشار های کورټ او څنګه غوښتل ذکر وکړ چې اف آی ای دا غوښ چې کوم یو ټیکنیکل خبر وکړه چې اف آی ای اف آی آر د خپل تحقیقات نه پس کوي اول نه کوي ای سچ کلا دومره ایویډنس راشي چې او مونږ دا او مونږه په صحیح باندې یو هغه نه پس اف آی آر کوي او یو بل خبره مخه تراغله وا چې 2016 کې ثاقب نثار صاحب یو فیصله ورکړی و چې دغه سي اډیو کله مخه تراشي نو اډیو ایز ا ثبوت چې چا ریکارډ کړي اب راځي او هغه به الته کې بیا ایگزامین کیږي خو دې کې یو شرط دام دی کچره د چا اډیو ریکارډ شوی دا هغه نه مني الی به کراس ایگزامین کیږي خو شوکت ترین صاحب دا مني چې دا ما اډیو دا بیا کچام ریکارډ کړي اب مخه ته ناراضي او چې څنګه اغوی خاص ځای کې دی وخت کې نشانه اغستره چې دا اغوی ریکارډ کړی دی نو دای مخه تاتلو ضرورت نشته دی شوکت ترین صاحب اوپنلی په پبلک ټي وي باندې یو عوامي ټي وي باندې اوپنلی منل چې او دا زما اډیو دا نو صرف کیس چلے دل دی خو بهرحال ولې دومره د طریقه دا که گرفتاری کولو اعظم سواتی صاحب څنګه گرفتار شو خو گرفتاری کول دی یا نه دا پته لګي خو تیر درې ورځونه شوکت ترین صاحب او بیا جمهور جګړه صاحب خلاف دا دومره حالت روانې دي گرفتاری تر اوسه پورې خو نه ښکاري مخکې لږه مشکل ښکاري یو ډول شان دماغ لو تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو 2 کاله او تقریبا 2 میاشتې علي وزیر آخر د عدالت نه آزاد شو او نن د کراچۍ سنټرل جیل نه علي وزیر صاحب ته رهایی ملو شوه دغه 2 کاله او تقریبا 2 میاشتې د علي وزیر چې کوم دی وخت کې یو کوشش و یا د هغوی الته ثابت قدمي وه هغه مخې ته راله او چې کله هغه د جیل نه راووته تاسو کتې هم شئ د هغه په مخ باندې خندا وه خوشحالي وه هغه هېڅ قسمه خفګان نه و ناکامي نه وه الټه کامیابي وه چې او زما کم سټانس و زه پای باندې ولاړ یم او بیا چې څومره هم عدالتونه و هغې ټولو د هغه کم ځای کې هم کیسونه و یو نه درځنونو باندې کیسونه په هغې باندې رجسټر شوي وو هغه ټولو کې هغوی ته رهایي ملو شوه او آخر هغه رهایي مخې ته راغله دا یو خوشګواره تبدیلی کی دی شي علي وزیر صاحب دی پهلنی کس وي خو چې اخرنی نه وي چې چاته انصاف ملاویږي لګیا دی علي وزیر صاحب دغه انصاف دپاره دغه 2 کاله او تقریبا 2 میاشتې په جیل کې تیرې کړې چې هغې کې 2 کاله او 14 ورځې صرف د سنټرل جیل کراچۍ وې هلته کې پیپلز پارټۍ حکومت دی هغوی هم هلته بېوسه و ایم خبره نه شوه کولی خو بهرحال چې سم شوي دي اوس مخکې دا دوباره ریپیټ کول نه غواړي دوباره دهراول نه غواړي چې څه علي وزیر سره شوي دي ا د بل چا سره ونه شي او دغه نظام صرف دغه پارلمان کې دننه هی مضبوطی دی شي زمونږ دغه پارلماني نظام هی مونږه د حد ته راوستی شو چې کم زیاتې علي وزیر سره یا نورو سره شوی دی چې هغه بل چا سره ونه شي که نور کسان گرفتاریږي موږ کتل چې فواد چودھری صاحب گرفتاره شو هغه څنګه بیا 20 غنټې پس راووته څه صورتحال د هغوی و مونږه وکته شهباز ګل صاحب هغې سره څه شوي همدې ټولو مخامخ دي مونږ وکته مریم نواز بیبي چې هغې سره څنګه په جیل کې دننه صورتحال و یا نواز شریف صاحب سره یا شهباز شریف صاحب سره خواجه سعد رفیق سره خواجه آصف سره یا زمونږ پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب سره زمونږ سینیټر اعظم سواتی صاحب سره دا ټول کسان جیل ته لاړل خو ثابت پې سم نه شو او بیا مجبورن هغې هلته نه بار راووتل نو دا ټول کسان همدغې ایوان کې دننه ناست دي اوس دوی له پکار دي چې پخپله خو راووتل چې هغې په ځای بیا بل چا سره دا هر څه ونه شي د هغه بل څوک چې هلته کې موجود دی یا هغوی پرنګې کم پارلماني ممبر دی یا زمونږ پرنګې یو عام که خلاف دغه آئین دغه قانون هغسې استعمال نه شي دا اوس ذمواري په هر چا ده خو نن یو ډېره غټه ورځ د خوشحالۍ ورځ چې علي وزیر صاحب آخر هغوی ته هغه رهایي ملو شوه کم چې عدالت ورکړې وه کم چې قانون ورکړی وه نن هغوی په آزاد فضا کې ساه اخلي لګیا دي پروګرام وختم دی اجازت راکړئ د الله پامان